او پکار دا دی چې ډینز په دې لاره باندې په خپله ننوځي او هغه لاره صرف چې ځان له کولو کړې ده نو کم از کم دا نه پکار ځکه چې په دې لاره باندې تېرېدونکی یار هر یو کس موږ دپاره قیمتي دی. په همغه ګیټ باندې چې کم باندې ډاکټران عام سټاف دا راځي مریضان راځي همغې باندې همغه کرونا مریض کوارنټاین د دبلیو ایچ او چې کوم هدایت دي هغه فالو نه شو کنه. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زیم شین جی. موږ دلته قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې ولاړ یو هسپتال ته هم ولاړو د هسپتال ډایرکټر هغه سره مو خبرې وشوې به تاسو واورئ. ګرانو کتونکو تاسو د طرف نه چې کوم میسیجونه واتساپ باندې او مسلسل را روانو هغې باره کې هم موږ معلومات وکړو او هغه مناظر به هم تاسو سره شیر کوو. څه خبرې دي چې هغه سوالیه نشان دي. مقصد دا دی چې د ټولو مریضانو په کیجوالټۍ لاره باندې تګ راتګ چې کوم د دبلیو ایچ او اصول دي هغې باندې هدایات زمونږ د اطلاعاتو مطابق مونږ ته چې کوم را رسي د هغه نه کېږي. په ایمرجنسي ګیټ باندې ټول ځي او راځي دی له بیا لیفټ علیحده دی او څه انتظامات یې ولې جدا کړي دي. خو دې ټایم کې د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس هسپتال د ډاکټرانو ځانونه هم په خطره کې دي ځکه چې نرسانو او ټیکنیشن او دې سره سره د دغه ګیټ نه چې کوم خلق تیریږي را تیریږي نو مونږ دا خبره د انسانیت په بنیاد کوو چې دا لارې جدا کول دې کې د چا نه د اجازت اخیستو ضرورت نشته. دا په پوره صوبه کې چې کوم هغه با اختیار هسپتالونه دي امتیاي هغې کې د چا ضرورت د چا د حکم دی خپل حکم باندې هر څه کولی شي او هر څه کوي. کوم صورتحال چې زه خو ترې نظاري طور باندې مطمئن نه یم ځکه چې په یو لاره باندې ډاکټر چې په خپله په کومه لاره ډایرکټر په هغې نه ځي هغه ځان له بیله لار کولو کړې ده. د دې لارې جدا کولو نه ځان له بیله لار او ټول مریضان که هغه پازیټیو دي او که نیګیټیو دي او که هغه کرونا دي هم په یو لاره باندې ټکې تړي راتلي دي. زما ګوره تر کومې پورې چې د یو ګیټ سوال دی که نه که دوی ته ته لس ګیټ هم ته کولو کې که نه دا خلک به په دا ټول ګیټونه استعمالوي. دا یاد ساته زمونږ خلکو کې شعور نشته. هم کې ګوره سار تو که ته په بیکونو به اسمانه شو انتظامیه څه وایي او خلک څه وایي. نو ته ما ته ګوره د یو خوا یو خبره کوي دې خوا بله خبره کوي. پکار دی چې دی کم قانون نافذ کړي چې پکار دی هغه هسپتال دپاره وي بینکونو دپاره وي د هر څه دپاره وي د کرکټ ګراوند دپاره وي هر څه دپاره قانون وي. نو دې کې قانون ټیره نو خبره ای ووایي چې موږ یو ګیټ ایوي که موږ څلور ګیټ هم کولو کړو دا څلور ګیټونه به خلک یوز کوي. کله چې انتظامي او حکومتي اډر راشي که نه انتظامي سره به تعاون څوک کوي. ته ما ته ضلعي انتظامي دفعه 144 لګولې ده دفعه 144 لګولې هغه شانتي نه ده که نه دفعه 144 ټول ځای نه روان دی. محکمه هیلت نه خبره روانه ده. محکمه هیلت خو ډي ایچ او چې کوم دی خو مکمل ناکام دی. افواسې به چې ډي ایچ او ناکام شو مطلب دا دی د هسپتالونو هغه یو دغه دی د هر ځای نه ډي ایچ او له پکار دي چې راشي په دې ګیټ باندې ننوځي ویډیو جوړه کړي چې زه په دې ګیټ باندې لاړم او پکار دا دی چې ډینز په دې لاره باندې په خپله ننوځي او هغه لاره صرف چې ځان له کولو کړې ده نو کم از کم دا نه پکار ځکه چې په دې لاره باندې تېرېدونکی یار هر یو کس موږ دپاره قیمتي دی. هسپتالونو کې ځان له لارې جوړې شوي دي او ځان له واډونه دي. دا دومره تکلیف دی کړی دی له لارې جدا کېدل دا هم څه غټ کار نو. البته ډاکټر صاحب سره د هغه رای د هغه موقف هغه خبرې هغه به هم تاسو واورئ چې هغوی څه کوششونه کړي دي او څه کوي لګیا دی څه مریضان راغلي دي او څوک تر اوسه پورې څومره نیګیټیو شوي څومره پازیټیو شوي د هغې خیالات هغه به هم تاسو سره شریکوو. دې ټایم کې په قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس کې ولاړ یې بطور ډایرکټر. دلته څه تاسو انتظامات کړي دي دا چې کوم مریضان مونږ ته اطلاع ده چې د مریض د تلو لاره او د راتلو لاره او د عام پیشنټ عام خلق هغوی دپاره څه دغه نشته څه انتظام نشته بیل جی بسم الله الرحمن الرحیم. منګه دلته چې دی نه چونکې یو ګیټ باندې منګه ټول انټري پوینټ دغه کړی دی. هغه انټري پوینټ موږ د دې مقصد دپاره دغه کړی دی چې یاره په یو پوینټ باندې موږ کمپلیټ سکرینینګ کوو. ګیټ باندې چې کوم موږ ټیمز دغه کړي دي ډپلای کړي دي چې هغه ترمل ګنز والا چې کوم دغه دي ټیمز دي
هغې کې هلته چې دی نو چې کوم موږ لکه ون وینډو اپریشن دی. ون وینډو اپریشن دا دی چې یاره که فرض که کم سسپیکټډ کیس راشي نو هغې ته دا ټول د پرچي نه واخله ایون دا چې یاره موږ هلته هغې ته پرچي کاونټر هم جوړ کړی دی. د پرچي نه واخله او تر د هغه د سواب د هغه د کلینیکل اسسمنټ پورې دا موږ په دې یو ګیټ باندې دغه کړي. لکه کرونا دا نه ده زه ما ته اوس نشته ساين سیمټمز راته نشته می بي اپ ټو 2 ډیز چې دی نو ما ته ساين سیمټمز دغه شي ځکه چې موږ ډېر کلوز او ډېر نږدې نه دا ټول پوره دغه چې دی اپریشن دا مانیټر کوو. د دې وجې نه چې دی نه موږ هغې ته دغه کړی دی یو سنګل ګیټ باندې زموږ انټري ده په هغې باندې سټاف هم راځي په هغې باندې پیشنټ هم راته کېږي راځي. خو چې کم سسپیکټډ کیسز دي نو هغه بیا موږ کمپلیټلی آیسولیټ کوو هم په دغه ګیټ باندې. دغه ګیټ باندې چې کم سسپیکټډ کیس آیسولیټ شي نو هغې ته بیا موږ هیلپران ورکړي مددګار. هغه هیلپران چې دي نه هغه هم پوره چې دی نه چې څونه پورې هغه پروټیکشن دی هغه هغې ته موږ ورکړی دی. بیا دغه پیشنټ چې دی نه هغه ایمبولینس کې چې دی نه د مین ګیټ نه موږ تر دې دغه پورې راولو هسپتال انټرنس پورې او هغې ته موږ ماسک هر څه لګولي او بیا دې ته موږ یو لیفټ چې دی په شي د هاسپټل موږ سټیرز کې یا په هسپتال کې د هغه چکرې مکرې بالکل نشته. یو لیفټ ورته موږ ډیزګنیټ کړی دی او یوه لاره ورته بیا موږ هسپتال کې ډیزګنیټ کړې ده. هغه لیفټ کې چې دی نه هغه پیشنټ چې دی نه دا مددګار دی بیا آیسولیشن ته رسوي او هلته آیسولیشن کې موږ داخلو. په هماغه ګیټ باندې چې کم باندې ډاکټران عام سټاف دا راځي مریضان راځي هماغه باندې هماغه کرونا مریض کوارنټاین د دبليو ایچ او چې کم هدایت دي اخو فالو نشو کنه. نه نه جی داسې نه ده چې کم کیس موږ سسپیکټډ کیس ته دا غنه موږ سواب واغستو دا غنه چې دی نه موږ دا هر څه وکړلو. هغه پیشنټ چې دی نه هغه موږ ایمبولینس کې کینو او د او پی ډي چې کم ګیټ دی چونکې او پی ډي الیکټیو سروسز بند دي هغه د او پی ډي په ګیټ باندې انټر کیږي هغه د ایمرجنسي ګیټ باندې نه انټر کیږي. هغه نور مریضانو سره موږ میکس اپ کوو نو هغه مریض چې دی نه هغه په ایمبولینس کې کینی او پی ډي ګیټ ته راځي تھرو هیلپرز او هغه چې دی نه ډایرکټ یو لیفټ هغې ته موږ دغه کړل هم په سټیرز باندې هم نه خېجو او هغه چې دی نه بیا ایسولیشن وارډ ته دغه کېږي داخلي. دلته ټوټل مریضانو څو دي اوسه دلته چې دی نه اوس چې کوم پازیټیو کیسز موږ سره دي نه هغه موږ سره 3 کیسز دي چې هغه سټیل دلته موږ سره ایډمټ دي. دغه تقریبا ټوټل موږ ته 13 چې دی نه هغه سسپیکټډ دغه راغلي او په هغه 13 کې چې دی نه هغه 7 نیگیټیو راغلي دي او دې کې 3 چې دی نه هغه پازیټیو راغلي دي او دا 5 چې دی نه دا موږ سره سټیل دغه چې دی نه ایډمټډ پیشنټ. السلام علیکم ما نوم ډاکټر زاهد دی دلته ډي ام اس ایڈمنسټریشن یم او فوکل پرسن یم د کووډ 19 لپاره. زموږ د هاسپټل په سټینډ باندې حاضر سات چې دی موږ سره 15 مریضان دي چې دې کې 3 پازیټیو دي او 2 د هغې ټسټونه موږ لېږلي دي هغه اویټینګ باندې دي. او د دې انتظامات په لحاظ باندې دا دی چې زموږ سره الحمدلله چې کم کټس دي هغه موږ یوټیلایز کوو دې دپاره او خپل چې کوم اکوپمنټس دي هغه موږ د دې دپاره یوټیلایز کوو چې څونه فیسیلیټیشن زموږ د هسپتال ډایرکټر طرف نه شوی دی هغه الحمدلله موږ ټول تقریبا پوره کوو. ورته چې چاته ضرورت یې هغې ته ټیسټ کوو غیر ضروري ټیسټونه موږ نه کوو. د دې نه علاوه چې کوم چاته کوارنټاین ضرورت وي کوارنټاین کوو چاته ایډمیشن ضرورت یې ایډمیشن کوو.